دا راته ووایه چې تاسو تیل خرڅوئ څه مشکلات لرئ؟ مشکلات دا مشکلات لرو حاجي صاحب چې پمپونه حکومت نه راپرېږدي وایي پټرول مه خرڅوه. او بعض زه چې یم اول د خپل ځان تاسې درته کوم زه چې یم واده ولا قسم به خدای زما دوه بچیان دي یو مې کور له یو زه یم زما خرچه نه پرې کېږي نور خو د چا د احتمال پاتې چا دوه ودونه کړي چا یو واده کړي مثال خرچې یې ډبلې بل څه کمه خرچه زما ده څه چې بل که ته یې وایي چې دا پمپ نه راپرېږدي پټرول نه راپرېږدي یو سرکاري ډیوټي خو ما ته راکړه هر سړی دغه وایي یو سرکاري ډیوټي خو ما ته راکړه زه به سرکاري ډیوټي وکړم نه سرکاري ډیوټي شته نه دا شته او پالس حکومت مې غلا ته نه پرېږدي هغې چې دا پمپ موږ بند کړو خامخا به یې زه غلا کوم یا به زه پمپ کوم په مزدوري باندې کور نه سفر کېږي نن سبا په مزدوري باندې ما چا ډېر ښه راکړي ښه ځوان به ما پرېږدي دا 15,000 دا 10,000 روپۍ 15,000 10,000 زه کور کرایه کړم بچیان یې وخورم ته چا وکړم تاسو د حکومت لخوا تنګول کېږئ؟ مثال دا حکومت موږ تنګوي بار بار وجانه یو کور ته کې بل ټوله باندې مت کې بل څه چم راته کوي مثال شکنځل او عزتي په ګټه کې راپاته ده د لیک روزه موږ دې ډېر تنګي موږ دې ډېر په دغه یې ډېر زه یې موږ څه چم وکړو اخر موږ ته ته یو لار او بس ستاسو غوښتنه څه ده؟ موږ غوښتنه دا ده چې موږ بس پرېږدي په موږ باندې په دې باندې بس موږ شکر کاږو موږ دا بس دا روزګار په دا بس دا موږ دې قربانۍ وایي چې دې موږ ته لاس واخلي ډېر پریشانه معلومېږي. پریشانه به دا یم دا اوس ګوره دا دوې میاشتې کېږي تقریبا شاوخوا زموږ پمپونه بند دي کرایه راسه غواړي مالکان او پاتې زموږ نو چې دوې میاشتې پمپونه بند تاسو ګزاره څنګه کوئ د کور؟ ګزاره دا ته وایم قسم د تا ګټه خو نه ده کړې د جیب یې خورو د بل قرضدار وي د بل دغه وي دا موږ په ورو موږ روان کړی دی چا سره پوه راکړی بلې غریبي موږ روانه کړې ده اوس څه اوس هغه هم دوی نه راپرېږدي